اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون دیزنا سلورم باب دے دویم حصے اور دا بزی آیت کریمہ 176 پورے دے باب کے اول توحید دعوہ دا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ مخ کے سرا تعلق بیدائی امام قرطبی رحمہ اللہ تدے آیت کریمہ لاندھ لکلی کہ لما حذر تعالی عن کتمان الحق ان الذین یکتمون ما انزلنا کے اللہ رب العزت تحذیر ورکڑ دے یرے ورکڑ دا کہ انسان دے کتمان حق نہ کئی تو دے آیت کے بیانی دا کہ ان اول ما یجب اظہارہ ولا يجوز کتمانہ امر توحید چاہا مسئلہ چا داغے پٹول جائز ندی اور داغے اخکارا کول واجب دی اگر توحید دے ووصل ذالک بذکر البرحان وعلم طریق النظر وهو الفکر فی عجائب الصنع اور پدے کہ اللہ رب العزت برحان خودل توحید ان فی خلق السماوات چکم دے پدے کے ات براہین دی ات دلائل دی دا اللہ دا توحید اللہ خپل توحیدم بغیر دلیل نہ پچان مناوئی دلیل ورتخی او دلیل ورتخپل خی چوگورخ داغے دلائل و مقصد سر الفکر فی عجائب الصنع اللہ سنگ کاریگری کرے دا سنگ قدرتو نہیں داغا سنگ مخلوق پیدا کرے لیعلم انہو لا بد من فاعل لا یشبہہ شیئن دلائل و مقصد دارے کہ خلق پدے پوشی کہ دا ہر فعل لپارا فاعل موجودی دا دمر لویا کارخانے چی جوڑا شوی دا سا پخپلنا جوڑا شوی دا حادثے نتیجہ کم نہ دا بلکہ دے یو جوڑاون کے دے چاہا حکیم و علیم دے اور اگر دا سے ذاتے چا لا یشبہو شیئن سشید آگا پشانت نشی کے دے الہکم الہ واحد کی رمبنے دعوہ دا اعادہ دعوہ دا توحید دا پارا دا رد دا شرک فعلی شرک دو قسمو نہیں یہ آگئی چا دا غیر تعلق عقیدے سر ریش لیکن سنگا چے اللہ عالم الغیب گن لکی گی یو سڑے ہو لے گی اور مخلوق آغا شان عالم الغیب گنی تو دا شرک دے اللہ رب العزت متصرف فی الامور دے تو کہ یو سڑے دا اللہ وندے سوک متصرف فی الامور گنی تو دا عقیدہ شرک دے ہر تکلیف کا رسیدل مشکل کے رسیدل مصیبت کا رسیدل دا اللہ فعل او خاص دے غپورے یو سڑے کا سوک مخلوق کا جوندی او کمر کا نبیوی کا ولیوی کا بلسوکی کا بلسوکی اغم دا شانتے ہو گنی دا دا شرک ارتکاب کی دا شرک فعلی دے شرک دا عقیدے دے دویم شرک عملی شرک عملی دے تو ہوئی کہ اللہ پر خاص عبادات مخلوق لوکلش شرک فعلی شرک عملی اس چیز ہے
شرک اعتقادي د شرک دوه غټ قسمونه دي، شرک فعلی او شرک اعتقادي. د یو تعلق عقیده سره او د بل تعلق عمل سره. اکثر و بیشتر داسی چې عقیده بربادی نو سړی په شرک عملی کې مبتلا وي، او بعض کسان شرک اعتقادي کې نه مبتلا لیکن په دې نه پوهېږي چې دا شرک کوم عملی زو کوم دا ګنې ګناه دی. بارکیف بنیاد شرک اعتقادي دی. شرک عملی کې سرازی الله نه سوا د بل چا مخ کې رکوع کول، د بل چا مخ کې سجده کول، دا شرک فعلی دی. بل تر مدد شویل شرک فعلی دی. د بل چا د کور نه طواف کول شرک فعلی دی. و دې کې چې کوم رد کوي دا د شرک فعلی د پاره کوي. شرک فعلی دلته کې څه شی دی؟ هغه د تحریمات د غیر الله، تحریم حرام والی ته وایي. 22 سوزونه خدا سي چې هغه الله هر وخت هر زمانه کې حلال کړي. بعض داسی چې هغه حلال خوئی لیکن بعض حالاتو کې حرام کی. لکه روزه کې دروازه خوراک سکاک د یو مقیم سړي د پاره چې د هغه صحت وي دا حرام دی. خوراک حلال دی لیکن روزه کې حرام کړی. خبره اترې کول جایز دی لیکن سړی چې مونځ ته ودرېږي نو بیا خبرې کول حرام دی. تکبیر تحریمه نه رسته ښکار کول جایز دی لیکن چې کله سړی احرام وتړي یا حرم ته لاړ شي نو بیا ښکار کول حرام دی. د دې لپاره زمونږ اصطلاحي لفظ دی تحریمات الہیہ. دا حلال سوزونه وي لیکن الله حرام کړي دي په بعضې موقعو کې بعضې ځایونو کې. تحریمات الہیہ. د دې په مقابله کې غیر مسلمو یهود و نصارا و مشرکینو دارنګې هندوانو او نن اکثر و رسمی مسلمانانو ډېر د الله حلال کړي شوي څیزونه په ځان بند کړي. د دې وجې نه چې بیماریږي، د دې وجې نه چې تکلیف ورله ورکوي، بلکې په دې وجه چې پیر صاحب ورته ویلي چې دا به نه خوري. و دې تحریم د غیر الله وایي. تحریم د غیر الله شرک دی. قرآن مجید هغې لپاره سورة الانعام کې د هغې تفصیل کوي. تحریم د غیر الله د دې اول قسم دی چې هغې ایته منښت وایي د غیر الله. منښت یو قربانی ده، یو مالی عبادت دی. عبادت که بدنی او که مالی دواړه به د الله کولی شي. نو کله چې یو سړی منښت وکړي د الله نه سوا د بل د نوم چې که زما فلانی کار شو زه به د فلانکي په نوم ګډ ورکم، چیلی به ورکم، نو دی ته وایي نظر د غیر الله. دلته کې د دغې ذکر به راځي ما احل به لغیر الله. دا دومره اوږد تمهید دغې خبرې ته وتړه چې ته پوه شې چې منښت د الله نه سوا د بل د نوم دا حرام ده. دا ډېر شي څیزونه وي، څوک پیسې ورکوي، څوک تیل ورکوي. قبرونو خواله چې لاړ شي نه تا ته پته ولګي. په بعضې قبرونو ګوړې پرتې، په بعضو تیل پراته، په بعضو پیسې پرتې، په بعضو جنډۍ، په بعضو غلافي. خلک ځي هغه راوړي استعمالوي. د بعضې خلکو خاندانونه په دې چلېږي، دغې ته هغې ناست دي په پوړو باندې د هغې نه پیسې غونډوي د مزاراتونه. دا ما احل لغیر الله به دی او دا حرام دی. دلته کې دعوت توحید دا د پاره د رد د شرک فعلی چې شرک فعلی کې ونه مبتلا کېږي. اعتقاد خود زده کړی دی لیکن شرک عملی نه هم ځان ساتي. هغې لپاره اته دلایل وایي. لومبنی دلیل دی خلق السماوات والارض، خلق پیدا کول، تفصیل رستو کو. بل دلیل وی اختلاف اللیل والنهار، اختلاف
د یو بل نه مختلف کېدو ته هم وایي او اختلاف دلته اصل مفهوم دی یو بل پسې راتلل. دریم الفلک کشته چې دریاب کې ګرځي. څلورم ما انزل الله من السماء من ماء الله چې کومې اوبه راوړي. پنځم احیا به الارض بعد موتها الله په دې باندې ځمکه تازه کوي. شپږم بث فیها من کل دابه پیدا کړي دي خوار کړي دي په دې کې هر قسمه زنده سر. اوم و تصریف الریاح تصریف اړول راړول د هواګانو اوړېدل راوړېدل. اتم والسحاب المسخر هغه وریځ چې هغه د الله د حکم فرمان بردار ده. دا ټول دلایل دي د الهکم اله واحد. دا کار څوک کوي؟ دا دې ته ربوبیت وایي. دا کارونه څوک کوي؟ دا الله کوي. چې کله الله کوي نو معبود وهم هغه توحید الوهیت غلط تسلیم کوي. توحید الوهیت تسلیم کوي. مشرکین نه که تپوس وکړی شي قرآن بار بار ویلي لئن سألتهم من خلقهم په ربوبیت کې هغې جنگ نه کوي، هغې الوهیت کې جنگ کوي. نننی مسلمانان خو ربوبیت کې هم جنگ کوي. اولاد باره کوي دا پلان کی راکړی. دا شرک دا نهایت بدترین چیز دی. دې ته هېڅ عمل نه ټینګېږي. په دې وجه هر نبی چې راغلی دی هغه خپل قوم ته اول د شرک رد ښودلی دی او کلمه توحید یې ورته ښودلې ده. ومن الناس نه بیا زجر دی مشرکانو ته چې څنګه الله سره مینه کول مقصودي نو دغه شان مینه دی غیر الله سره کوي. الله سره محبت پکار دی، مینه پکار ده. قرآن مجید مونږ لا ترغیب راکوي دې خبرې ته چې مونږ د الله سره مینه وکړو. احادیثو کې هم د الله سره د مینې کولو حکم دی. که یو سړی د الله نه یېرېږي د هغه د مینې په بنیاد دی ویېرېږي نو دی بیا ګوري چې دی څنګه سمیږي که سمیږي. نفرت په بنیاد نه، د الله نه یره د هغه د مینې په بنیاد باندې. کم خلک چې هغه په دغه څیز کې مبتلا دي، شرک فی المحبت کې مبتلا دي، هغې له رټنه ورکوي او دا رټنه ما هم بخارجین من النار پورې ځي. خو دکې 166 آیت کې دې سره تخویف اخروي هم دی. او بیا رد د تحریمات د غیر الله یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. حرام ورته وښودل دا مه کوئ. د خلقو بیا دلیل دی چې دا خو مشرانو کول نو دا اوس هم د عوامو دلیل دی او هغې زمانه کې دا د مشرکانو دلیل و. قرآن مجید به یو خبره کوي دلته کې رد کوي د هغې په باطل دلیل. نو ورپسې دا هم وایي چې اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. د اتباع لپاره خو دوه څیزونه پکار دي. اول خدای چې سړی په دین پوهېږي چې دین ورته معلومي. او دویمه خبره دا ده چې هغه دین داسې وي چې هدایت والا دین وي. چې یو سړی د دین علم نه لري او هدایت یافته نه وي نو ته به د هغه اتباع څنګه کوې؟ دا تقلید عدم تبلیغ خبرې نه دي، داسې بې ځایه بحث دی. دا بل شی دی. هر هغه تقلید چې هغه د نس مقابله کوي کفر دی، هغې نه بحث نه کوي قرآن. دا اتباع الآباء چې کوم دی دا د نس مقابله کې ده. کوم چې د مجتهدینو تقلید دی یا مسلمانان کوي قرآن هغې نه بحث نه کوي. دا خلط مبحث کوي خلک، بحث ګډوډوي. بحث ګډوډومه هر سړی نیغ په نیغه د قرآن نه یا د حدیث نه استدلال استنباط نشي کولی. هر څوک کوي نشي کولی. څه بعض علما به وي چې هغې نیغ په نیغه د قرآن و سنت نه استنباط کولی شي.
عام خلق د قرآن و حدیث نے استنباط نشي کولی اچھے ارسو کی پچائے چے اعتمادی داغے اتباع بکئی کہہ دے تقلید وے قبل سورتا وے قبل سورتا وے نوم کے جگڑا دا صرف چے تقلید بیاوی دا قلادے نہ دے اور قلادہ خلق زناور تا جی دا محض اختلاف برائے اختلاف دے جنگ برائے جنگ دے کہ احقاق حق و ابطال باطل نہ دے مقصود ځان په دې پوهول غواړي چې هر هغه اتباع تقلید پرې ده هر هغه اتباع چې د نص په مقابله کې نص منې د الله او د هغه د رسول واضح بیان قطعي بیان هغې ته نه اسلام وي نه ورته اتباع وي نه ورته تقلید وي ته شرک وي په دې خبر ځان پوهول غواړي دا ناجایز طریقه ده چې انسان ته دا معلوم وي چې دې ځای کې دا اجتهاد خطا ده یا د عالم دې کې دا خبره د قرآن یا د صحیح حدیث خلاف کړی دا او بیا هم مني دې کې اتباع نه او دې موږ ته قرآن خبره کړې ده په یو انسان باندې د هغه د پلار او مور نه زیات حق د چا نشته